او دویم د ټول نه غټ غم چې په نبی علیه الصلاة والسلام په دې 10م کال د نبوت کې راغی یا د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي وه. دا د ابو طالب نه 6 میاشتې بعد او یا د ابو طالب نه 3 ورځې بعد به اختلاف روایت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شو. دا د رمضان المبارک میاشت وه. په دې وخت کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 65 سال او 15 شپېته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 50 سال تقریبا 15 سال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مشره وه. او دا هغه خدیجه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره په هر مشکل کې به ولاړه وه چې نبی علیه السلام ته به کله ذهني مسله راتله همدې به له تسلي ورکوله، کله به چې په نبی علیه الصلاة والسلام څه جسماني مشکل راته دا به ورسه ولاړه وه او رسول الله له به حوصله ورکوله. هغه واقعیت تېر شوی دي چې کله په نبی علیه السلام اولنۍ وحي راله نو اول دغه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه السلام له تسلي ورکوله والله والله لا یخزیک الله، الله به تا چېرته هم نه رسوا کوي ځکه چې ته خو رشتې پالې، ته خو د بېکسو بوجونه وشتې او ته خو د خلکو سره ښېګړې کې خیر ښېګړې کې الله به تا نه ضایع کوي. حوصله یې ورله ورکړه او بیا ورقه ابن نوفل له بوته. دا ټول مشکلات د نبی علیه الصلاة والسلام څخه خدیجه رضی الله تعالی عنها زغملي او برداشت کړي وو. د دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجه رضی الله عنها باره کې فرمایي چې خدیجه هغه زما هغه بیبي ده چې که په کم وخت کې خلکو کې زه پرېښودم چې کله زه خلکو پرېښودلم نو خدیجه رضی الله تعالی عنها زما ملګرتیا وکړه او کله چې خلکو زما تکذیب وکړو نو خدیجه رضی الله عنها زما تصدیق وکړو او کله چې زه خلکو محروم کړم نو خدیجه رضی الله تعالی عنها زه په خپل مال کې شریک کړم او مال خپل راکړو او د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه ماله الله اولاد راکړه. نورو بیبیانو نه نبي علیه السلام اولاد نه و شوی. نو دا د هغې خصوصیات و. دې وجې نه خو یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام ته جبریل امین راغی وایي رسول الله دا خدیجه رضی الله تعالی عنها تشریف راوړي را روانه ده او داسې یو لوښی ورسره دی یا پکې سالن دی یا پکې څه سکاک دی یا پکې څه خوراک هر څه چې پکې دی را روانه ده. خو دا چې کله ستا خواله راشي نو د الله رب العالمین د طرف نه دې ته سلام وایي، الله پې سلام وایي او دې ته داسې زیری ورکړه چې په جنت کې الله رب العالمین ستا لپاره د ملغلرې داسې کور جوړ کړی دی چې په هغې کې نه به څه غمي نه به څه خفګان وي، په هغې کې به ارام او خوشحالۍ وي ستا لپاره. دا خدیجه رضی الله تعالی عنها وه چې دا هم وفات شو. دې ته په دغه کال باندې د نبي علیه الصلاة والسلام دا 2 لوی غمونه پرې راغلل. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابو طالب هم وفات شو، خدیجه رضی الله عنها وفات شو، د حوصلې هغه ځای تقریبا ډېر زیات ختم شو او دې کفارو بیا په نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات مشکلاتو دا غرونه به بالکل لاښکته کړو، هر قسم مشکلاتو کې هېڅ کمی پرې نه ښوده او داسې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام مایوسه شو او روان شو طایف ته. هغه واقعه به وروسته تفصیلي راشي او نبی علیه السلام دا خیال و چې زه به طایف ته لاړ شم، هلته به خلک زما ملګرتیا وکړي، زما ملاتړ به وکړي، زما ملګرتیا به وکړي، حفاظت به مې وکړي. خو چې کله هلته رسول الله لاړ نو نبی علیه السلام ته هغې ظالمان دومره تکلیف ورکړو چې دومره تکلیف نبی علیه السلام ته خپل قوم هم نه ورکړی. او دا ظالمان د مکې قریش دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ملګري وو نږدې ملګري هغې له بیا هم ډېر زیات تکالیف ورکول شروع کړو تر دې پورې چې ابوبکر صدیق چې د نبی علیه السلام ملګری او رازدار و ده له دومره تکلیفونه ورکړو چې دی مې ورځ روان شوی طایف ته ځمه دلته زما وخت نه اوړي. په لارې کې په دې یو ځای کې دی لاړ برکې عیمار چې دا یو ځای د هلته ورسېده په لاره باندې روان و. دله ابن دغنه دا د قریشو یو سړی و مشر سړی و مخکې له ورغی چېرته ځې ابوبکر وایي ځمه تنګ شوم هلته مې خلک نه پرېږدي او طایف ته ځم. هغه واپس راوګرځوه الله زه ته زما په پناه کې زه به تا واپس بوځم بېرته یې رابوتو. نو دا په دې وجه باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغه ملګرو له دوی ډېر زیات تکالیف ورکول او په دغه کال باندې چې نبی علیه السلام ترم وفات شو، خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه، نو په نبی علیه السلام د غمونو یو غر بالکل لاښکته شو. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کال ته د غم کال ویلی و، عام الحزن. عام طور زمونږ په تاریخ کې هم دا د عام الحزن په نوم باندې یادېږي. او دومره تکالیف دې ظالمان رسول الله له ورکړو چې احمق او بېوقوف د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ باندې خټې ور وخرلې
او د رسول الله په دې سر باندې خاورې پرتې وې. نبي علیه السلام کور ته راغی او چې کله کور ته راغم د نبي علیه السلام لور هغې د نبي علیه السلام دا سر صفا کاوه، مخ یې وله صفا کاوه، ژړلی. رسول الله ورته ووایي لور ژاړه مه، ستا د پلار به الله حفاظت کوي او تا له به الله رب العالمین ستا پلار له به الله عزت ورکوي او دا خلک به الله ذلیله کوي. الله ذلیله کړه بیا. او نبی علیه الصلاة والسلام د دغې نه وروسته چې کله خدیجه رضی الله عنها وفات شو، نبی علیه الصلاة والسلام د دغې پورې بل واده نه و کړی. بیا د یو زنانه ام المؤمنین حضرت سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها د هغې سره نکاح وکړه چې دا قدیم الاسلام په اول وخت کې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی او د دې خاوند سکران نوم یې دی، غالبا سکران ابن عمر. دا هم قدیم الاسلام صحابي و او د حبشې په دویم هجرت کې چې کله دوی هجرت وکړو او لاړه حبشې ته، بیا یا د حبشې نه واپسي وه او یا په دغه حبشې په دې هجرت کې د دې سوده رضی الله تعالی عنها د دې خاوند وفات شو او چې کله دې عدت تیر شو، نبی علیه السلام ته نکاح پیغام ولېږه. د هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د نکاح وشوه. دا د نبی علیه السلام د خدیجه رضی الله عنها نه وروسته اولنۍ بیبي وه، یعنې په نورو بیبیانو کې ټول نه مشره بیبي چې وه نو دا سوده رضی الله تعالی عنها وه. او بیا چې کله دا بوډۍ وه، عایشه رضی الله عنها ته بیا خپل نمبر پرېښود وروسته، ځکه چې دا ډېره زیاته بوډۍ او مشره زنانه وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه بیا اولنی واده و د رسول الله د خدیجه رضی الله عنها په ژوند کې نبی علیه الصلاة والسلام بل واده نه و کړی، ځکه چې خدیجه رضی الله عنها د نبي علیه السلام سره ډېرې زیاتې سختې تېرې کړې. په دې ځای پورې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دغه سیرت وروسته چې بیا مسلمانانو باندې کوم مشکلات د دغه وخت نه وروسته راغلي وو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت 10 کاله د هغې سیرت موږ بیان کړي انشاءالله. د دې نه خو بیا نور مزید بیان چې مسلمانانو باندې کوم مشکلات راغلي، د رسول الله سره کوم معاملات راغلي د قریشو د کفارو ظالمانو، بیا د هجرت واقعات. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.